ډیرو محترم مسلمانانو، نن د شب قدر بزرګه ورځ ده. شب قدر شب باراتو متخلق وي او د جمعې هم زبرګه ورځ ده محترمو. نو دا دوه ورځې ډیرې زیاتې بهترین دي. مطلب ورځ یوه ده خو هغه فضیلتونه پې دوه دي. یو خو د شب قدر ورځ ده، صحیح شوه، شب قدر ورته وایي، څوک د شب قدر وایي، څوک د شب بارات وایي. نن ورځ د محترم مسلمانانو، نن د جمعې ورځ ده او یو د جمعې په خپله یو مبارکه ورځ ده محترمو. نو په دې ورځ درته یوه وظیفه ښیمه او بله ځله یو زنانه له موږ ورکړې وه، الحمدلله، او د هغې دومره سخت حاجت و، دومره سخت د هغې تکلیف و چې هغه محترم مسلمانانو د بیانولو نه دی. او الحمدلله الله جل شانه د هغې حاجت پوره کو، د هغې غټه مسله الله جل شانه ختمه کړه یو اسانه وظیفه باندې. نو محترم مسلمانانو، نن خو د جمعې ورځ هم ده او د شب قدر زبرګه ورځ هم د محترمو 15 شعبان دی، 15 د شب قدر ورځ ده. نو نن ګوره دا وظیفه پرېږدنه. زه تاسو ته سوال کوم، منت کوم چې دا ویډیو پوره وګوره انشاءالله، او نور چې څومره ستاسو رشته داران دي، اهل و عیال دي، هغه قسمه قسم مصیبتونو کې او قسمه قسم پریشانو کې اخته دي، حاجتونو کې، نو هغوی ته هم دا ویډیو زما ور ورسوئ، هغوی ته یې کو شیر کوئ ورسره او کو هر رنګ چل ورسره تاسو کوئ محترمو، هغوی ته هم دا وکئ. انشاءالله زه د خپل رب نه امید 100% لرمه چې د هغې زنانه حاجت یې پوره کو، نو مسلمانانو ستاسو حاجتونه به هم الله جل شانه پوره کوي او الحمدلله په خپله زموږ په عمل کې ده. ګوره موږ تاسو ته هغه وظایف الحمدلله درکو چې کوم موږ په خپله کوو، او چې په خپله یو انسان یو څیز کوي نو د هغې په هغې باندې پوره یقین وي او الله تعالی پې هغه ته څه ثمره ورکړې وي، څه میوه پې ورکړې وي، څه حاجت پې پوره شوی وي، نو محترمو هغه نورو ته بیا ښیي. تاسو به اکثره زنانه لیدلي وي یا نارینه وي، هلکه دا فلانکۍ وظیفې ته زما حاجت پوره شوی دی، تاسو یې هم وکئ. نو دغه رنګې زه هم درته تاسو ته دا عرض کومه، دا درخواست ته کوم چې نن دا وظیفه کومه زه تاسو ته ښایمه، دا انشاءالله تاسو وکئ. تاسو به الله تعالی هر رنګه حاجت پوره کړي، هر رنګه حاجت، او ډیره انتهایی اسانه ده که نه. نو په دې وجه تاسو ته انشاءالله زما معزز و محترمو، تاسو ما سره ډیره مینه لرئ، زما ویډیوګان ډېر په مینه سره ګورئ. الله تعالی تاسو ته د دواړو جانو خوشحالۍ درکړي. الله زما دې کتونکو اورېدونکو ډېره خوشحالۍ ورکړي مالک الله، ډېر عزتونه ورته ورکړي مالک الله، د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورته ورکړي الله، د دنیا او د آخرت د مصیبتونو تکلیفونو نه زما دا کتونکو اورېدونکو ټول مؤمنان مسلمانان وساتلی کړي الله. زه دغه دعاګانې قسم بالله تاسو ته ډېرې ډېرې د زړه نه کوم او انشاءالله رب به پوره کوي. هغه زما رب ډېر غیرتي ذات دی، هغه به یو ورځ راولي چې زما دعاګانې به ستاسو په حق کې قبلیږي. خو تاسو ته عاجزانه درخواست دی محترمو، ما ته هم دعا کوئ چې الله تعالی زما هم حامی او ناصر شي، مددګار شي. هر انسان دی، موږ ټول مسلمانان ګناهګاران یو، الله جل شانه هم خوشحاله ساتي انشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو زما محترمو په دین مینو مسلمانانو او ډېر محبت کوونکو، تاسو به روغ جوړه انشاءالله. الله مو خوشحاله و آباد ساته، الله تعالی د زړه مرادونه او حاجتونه ستاسو پوره کړي. هغه مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، الله تعالی د هغوی په زندګو کې برکت واچي. دغه مسافر به ستاسو په کورونو کې محترمو، دغه به ستاسو په رشتهدارانو کې محترمو، الله تعالی دې ورته ډېره د عافیت او د صحت او ډېر ښکلی ژوند ورکړي، او الله تعالی دې په ډکو منګلو تاسو ته راوستلی کړي، او الله یې تاسو ته کامیاب او کامران کړي محترم مسلمانانو. او رجا چې نکاحګانې نه دي شوي، ډېر خلک موږ ته وایي الله تعالی د هغوی ته خپل محبتونه ورکړي په خالص نکاح باندې، او خپل حاجتونه دې الله تعالی پوره کړي. محترمو، نن چې کومه وظیفه ده هغه صرف او صرف 4 نومونه دي د الله جل شانه، اسان نومونه دي، بس یو پیره مو وي ستاسو به یاد دي. زه راته اوس ویم ستاسو به انشاءالله دا نومونه یاد شي محترمو، او انشاءالله زه کوشش کوم چې تاسو ته په دې سکرین باندې ولیکم چې تاسو په ذهن کې دا نومونه تاسو نه هېرېږي، او تاسو د هغې نه سکرین شاټ ځان له وباسئ یا دا ویډیو شیر ځان سره سیو کړئ، انشاءالله تاسو نه به هېره نه کېږي. وظیفه دا د محترم مسلمانانو د هر فرض منفس دعا دپاره هم کولی شي، چې ته وایې چې زما دعا دی الله تعالی فورا قبوله کړي، نو هغې دپاره هم ویلی شي. او که وایې چې الله تعالی مې نن حاجت انشاءالله پوره کړي، نو نن هم د وظیفې په توګه باندې کولی شئ. نو محترمو، دا وظیفه به تاسو د 4 منځونو نه فس کوئ، صحیح شوه. یو خو د جمعې ورځ ده، صحیح ده، د جمعې اذانونه وشي، د هغې وخت نه به یې شروع کوئ او شمارئ به یې نه په تسبو باندې به یې وایئ، کاونټر باندې یې وایئ، او په زړه باندې، په زړه په درد باندې یې وایئ تر د جمعې د مونځ ختمېدو پورې. د جمعې مونځ څنګه ختم شي،
امام سلام وګرځوي زنانه په کور کې د جمعې مونځو کې یو 3 پیرې به درود ابراهیمي ووایي. صحیح شوه. او محترمو مسلمانانو د هغې نه پس دا نومونه چې زر ته کم ښیمه دا به تاسو کم از کم محترمو تعداد خو یې لږ دی که نه خو تاسو خیر دی 101 پیره ووایئ ښه 101 پیره یې ګورئ په سکرین تاسو ته انشاءالله ښکارېږي. یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیمو. په غونډو نومونو کې د الله تعالی عین راځي محترمو. دا به تاسو د ماسپښین د مونځ نه پس 101 پیره بیا دعا ډېره په عاجزۍ سره والله ته لږ وجاړئ زما محترمو. الله ته لږ وجاړئ الله ته لږ وجاړئ چې الله نن دا کومه بزرګه ورځ ده الله او د جمعې ورځ ده او د شب قدر ورځ ده الله زما د حاجت پوره کړي مالک الله زما د حاجت پوره کړي مالک الله. سترګو نه ورسره اوښکې بوځئ محترمو. او د هغې نه پس بیا 3 پیرې درود شریف انشاءالله چې دعا به م الله تعالی ضرور قبلوي حج ضرور ځکه چې زنانه صرف دا یو پیره ویلي او الله تعالی د هغې حاجت پوره کړو. بیا د مازدیګر د مونځ نه پس بیا 101 پیره ووایه محترمو. مخکې وروسته 3 پیرې درود شریف ووایي. بیا د ماښامې مونځ نه پس بیا 101 پیره مخکې وروسته 3 پیرې درود شریف محترمه. بیا د ماسخوتن د مونځ نه پس بیا 101 پیره او مخکې وروسته هغه 3 پیرې درود شریف ووایي محترمو. او که څوک دا نشي کولی نو خیر دی 314 پیرې دي د مازدیګر د مونځ نه پس ووایي ډېر اطمینان سکون سره او ډېر په فریاد سره دی بیا د رب العالمین نه دعا وغواړي چې مالک الله زما دا حتی زما په حاجت علیم الله الله ته حلیم ذاتي الله ته علی ذاتي مالک الله الله ته عظیم ذاتي الله ستا په شان بل رب نشته الله زما د حاجت پوره کړي مالک الله. د دې حاجت نه الله چې تا پوره نه کړو زما ته تکلیف دی الله او ته نه خوښوې چې خپل بنده ته تکلیف ورکړي الله. مور نه خوښوي چې خپل بچي ته تکلیف ورکړي الله نو زه ستا بنده یم الله زه ستا اهل و عیال یم الله ما ته تکلیف دی الله زما د حاجت پوره کړي الله. ډېر په ژړا سره یقین وکړئ ما اوس هم سترګو نه اوښکې بهیږي ډېر په درد سره دا وظیفه ښیم محبت سره او د الله د رضا دپاره تاسو وکړئ انشاءالله. ما عاجز ته ما غریب ته هم دعاګانې کوئ چې الله تعالی زما ټول حاجتونه پوره کړي. او زه به تاسو ته انشاءالله نن د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مانځه نه پس دعاګانې کوم سپیشل چې الله تعالی زما د کتونکو اورېدونکو ته خاص د دې وظیفې سره د دوی تمام حاجتونه او تمام ضروريات او پریشانۍ ختم کړي انشاءالله العزیز. الله جل شانه مو خوشحاله او باد ساته محترمو. الله تعالی مو د زړه تمام حاجتونه پوره کړه. خو یو درخواست بل کومه دا ډېره زبرګه ورځ ده په دې باندې کم چې کم پیلونه موږ نه صادریږي کم ګناهونه نامحرمو څخه خبرې هر رنګه ګناه موږ نه کیږي محترمو هغه د الله د رضا دپاره نن توبه وباسئ او داسې توبه چې الله زه په مخه توبه کوم الله خو زما توبه بیا ماتیږي الله پر توبه ماته استقامت نصیب کړي الله په دې توبه ماته مضبوطیا نصیب کړي الله چې نه د فارستا نافرماني مانه ونشي الله. نو انشاءالله دا توبه مو سره وباسئ د ټولو ګناهونو نه اکثر د ګناهونو د وجې نه حاجات نه پوره کېږي محترمو. انشاءالله دې وظیفې سره به ستاسو حاجتونه الله تعالی پوره کړي. الله جل شانه مو خوشحاله ساته الله مو کامیاب ساته الله مو تمام حاجتونه پوره کړه. جزاک الله خیره احسن الجزاء فی الدنیا والآخره.